دړنه چې څوک خدای وکیل کی او الله نه امداد وغواړي نو مارغانم بیا هغه د ډاکخانه کار کوي. مارغان سلیمان علیہ السلام مارغان راوغوښته چې ما ته لګي بڼه کې پکار دی او توشک جوړوم. ټول مارغان راغ یو مارغه پکې رانغه هدهد نامه و چاته چې تاسو مولا چرګک وای خدای خبر چې مولا چرګک ورته ولی وای مولیانو په سر سړی ولاړی. مولا چرګک متعلق سلیمان علیہ السلام وی چې هغه څو وخت کې راشي نو ما په پوي کوي یا به علالوما او یا به حل وی چې زولب نوم چراغ څو وخت کې نو سلیمان علیہ السلام د سر د ویختو نه ونیو او ورته وی چې ته چرته ورکوي. هغه او سلیمانا ویخته مې د ډېر راخ کې مړ دې کړم زه خو د ویختو نه ونیوم خو تم د هغه ورځې نه ویریږه لکه چې زه نن تا ته پیښ یم داسې به تم یو ورځې چا ته پیښ شي. سلیمان علیہ السلام زر مارغه پریخو معافی تی وغوښته او په ډېرې عاجزۍ ورته ووی چې ته چرته وې. هدهد مارغه ورته ووی چې د یو داسې خار خبر مې درته راوړی دی چې ته د هغه خار د خبر نه خبر نه یې. ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاہ چې دی بلقیس نامه د ښځه ده او د هغه ښځې لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. او بیا سلیمانا داسې بادشاہ ده چې ولها عرش عظیم یو عظیم تختم لري چې هغه پې ناست دی. سلیمان علیہ السلام حیران شو چې د مارغه څنګه دا خبر راوړو. نو مارغه ته وایي چې ښه نو داسې وکړه چې هغه بلقیس بادشاہ ته زما یو خط یوسه دړنه چې چا خدای منلی نو د هغه د ډاکخانو کار چټي رسان مارغان کوي. بیا سلیمان علیہ السلام خط لکی چې انه من سلیمان انه من سلیمان په ترجمه پوهیږئ یعنی از طرف څه وای ګنا انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین انه من سلیمان او بلقیس بادشاہ د شہر سبا دا خط سلیمان د طرف نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین خبردار چې ما باندې د خپلو جرنیلانو د فوج روب وانه چې چرتا روب را باندې وانه چې الله تعالی علیا په ما د خپل بادشاہ او د جرنیلانو روب وانه چې چرتا واتونی مسلمین راشه ماته مسلمان شه.
او به کی ستاسو بادشاہان نا تاسو چې والا ووټونه ورکړي دي دوی به داسې وکړي دا چیتپوزي میتپوزي بیا صدر بوش کاغه خلای چې دا غته به وای چې الله تعالی علی واتونی مسلمین بدماشا راشه مسلمان شه او به وای ور بادشاہ دیته چا چې د زړه نه ایاک نستعین باندې عمل کړی هغه دا خط لیکیو د هدهد مارغه په غاړه کې اچي او ورته وای چې دا یوسا او بلقیس بادشاہ ته ورکا مارغه په منډه لاړو شهر سبا ته بلقیس بادشاہ په تخت باندې پرتاوا او په روشندان کې ورننه وته او د سینې د پاسه ورته د سليمان عليه السلام خط کې اچرا پاسه دا خط پڑھاو کو فورنی کابینه راو غوښتا 12 واړه جنگي جرنیلان راو غوښته ول دا خطر راغله جرنیلان ورته وای چې جنگ کو بلقیس بادشاہ خزاوه خو بادشاہ دماغ کار کولو زمونږ د بادشاہانو الله دې په مونږ رحم وکي دماغ کار نه کوي ځکه چې مونږه د بدقسمتۍ نه دکانداران بادشاہان شوي هغه یو شپون مړو نو په ځن کدن کې یوم आवाज کولو چې ډر ځکه چې د شپانه دي ګډو ته ډر आवाज کوي کنه نو هغه په ځن کدن کې आवाज کولو چې ډر په قبر کې چې ورته ملائکه رااله او وای چې من ربک نو دی ورته وی ډر ځکه چې داغه مزاج دا ګرځیدل چې ډر نو مونږ چابړي فروش دنیا فروش کنجران دا د ملک بر سر اقتدار راغلي دي نو ای په دې سپويږي چې ملک چلول ستوي د ملک نظام ستوي په ملک خدمت کول ستوي اول تاسو لک سوچ ابل شپه د وزیر اعظم صاحب تقریر ته وکړي لک سوچ دا د په دې خپل تقریر کې څه وي یو طرف ته وایي چې 900 اربه پاکستان قرضدار دی 900 اربه قرضدار دی او بل طرف ته وایي چې ما د وزیرانو تنخواه ډبل کړه نو کوم ملک چې قرضدار دی دا هغه ملک وزیران اعلان وکي چې ما تنخواه پرېښوه ځکه چې زما ملک قرضدار دی داسې ده که نه ده نو دې اعلان کوي چې ما تنخواه ډبل کا نو دې ملک ته د وزیرانو د تنخواګانو ډبل کولو ډېر ضرورت دی او دې ملک ته د دې وزیرانو ضرورت هم شته زما دې په خدای قسمی چې دا ملک یو سړی هم چلولی شي یو سړی د دې ملک سربراه کا چې هغه د یو غل نه لاس غوس کی ته وګوره چې په ملک کې د غلا نامه څوک والي او یو زناکار سنگسار کی ته وګوره چې په ملک کې د زنا نامه څوک والي او یو رشوت خور سرلاندې او خپې پاس ځوړند کی ته وګوره چې په ملک کې د رشوت نامه څوک والي او هغه په خپلم سره روټۍ خوړل شروع کی ته وګوره چې د ګرمې روټۍ نامه په دې ملک کې څوک والي یو سړی دا ملک چلولی شي هیڅ ضرورت نشته د دومره کوڅډبو نظام جوړولو دې ملک ته هیڅ ضرورت نشته پرون ستا په ملک کې د اسمبلی سیشن پرونه تحقیقو کوي چې ستا په ملک کې باس په اسمبلی کې پڅ شوی دی پرونه تحقیقو کوي
باس پدې شوه دی د اسمبلی ممبران وای چې زمونږ تنخواه دې ډبل شي او مونږ له چې کوم تجارو راځي داغه کسٹم ډیوټي دې ختم شي. پرون د سحر نواله تر 3 بجو پورې په اسمبلی کې د ملک یو خبره نه ده شوه. ټول باس د اسمبلی ممبرانو په خپل ځان کړي. دا تاسو چې ممبران کړی دي خدای دې تاسو مخ کې داغي نه په سیلاب یوړې کی او غي دې درپسې یوړې مونږ دې ورپسې خدای غرق کی چې مليان مخ کې وبو اغستی پیران ورپسې اغستی منبران ورپسې اغستی او تاسو را پسې داسې د خشاکو غوندې راغستی ډېر خوان بکړي. خدای پیژندل قوم یې ما خو درته وې چې الله در سره څه کوي ډېر ښه او ډېر خوان دې کړی ډېر خوان دې کړی دی ډېره مزه یې آئنده بجټ به وګورئ ان شاء الله چې د بجلی او د سوی ګیس او د ټیکس د بیلونو د پاره به د ښځو پرتګونه خرڅوئ. ممبر دی MNA دی کور ودانی او د MPA کور دی ودانی او ستا کور دی خدای لوټي لوټي د ملک له د MNA او د MPA ډېر ضرورت دی. اوس هم دا د اوس قوم پوهېږي نه اوس هم که مړي له MNA ممبر صاحب راغی او په دا مړي دې رمې خولې له راځي ستا دغه مړي کور روان شي ستا دا واده چې د چا وشو د ده کپاره وخورې الله خان را MNA صاحب روټۍ له راغی یو ما ته وویل زما واده خو ډېر بختور و MNA صاحب هم وله راغلی وایي ستا مال په دغه ښځه خدای مټیزه بوزه اوس هم نه ځي هغه غلامانه ذهنیت ستاسو دماغ کې اوس هم تاسو غلامان یې 200 کاله د پیرنګي غلامان وای د خانانو غلامان وای د نوابانو غلامان وای د سرمایدارو غلامان وای اوس د امریکای او د سرمایدارو اوس هم غلامان دي. خان ته نشي ټینګې دي نواب ته نشي ټینګې دي اوس هم او خدای به هم دغسې کوي درته ځکه چې ایاک نستعین ایمان ستاسو نه دی چې ایاک نستعین ایمان دی وی زما په خدای قسم که د بادشاہ پروا ولري داسې ایمان بدی چې انه من سلیمان الله تعالو علی واتونی مسلمین دا ایمان بدی بادشاہ ته به چې الله تعالو علی واتونی مسلمین دا ایمان بدی. موسی علیہ السلام یوازې یو او فرعون څوک 400 کاله عمرو د خدای دعوا یې کړې وه بادشاهو زرګونه فوج لرلو او موسی علیہ السلام یوازې ته په یو ځان څه کولی شم په یو ځان ته په یو ځان هر څه کولی شي خو که تا ایاک نستعین باندې څه وکړه عمل یوازې خدای ورته څه وایي اذهب الى فرعون انه طغى اذهب حکم ورته کی اذهب الى فرعون انه طغى اے موسی ورشه فرعون تا انه طغى داغه غرور د حد نه واوړېدو
موسی علیہ السلام ورته یا الله حکم بسر او چشم خو زما جبه کې لکنت ته خبره صفا نشم کولنو یو ترجمان را سره پکار دی نو الله ورته وی ترجمان می در سره کړو هارون وزیر هارون وزیر هارون علیہ السلام رور دی دا ځان سره بوزه دا بستا ترجمانی کوي دواړه رونه ورل فرعون په محل کې ناشته دربار کې په تخت ناشته بادشاہان وزیران ناشتي پیره ولاړی دي دوی دواړه ورل الله ورته چلم خي چې او موسی کا کړت پړته وکړه نو دامسا چې در سره ده دامسا چې در سره ده کرانی وی او کړت پړته کولو نو دامسا د دې فرعون مخه ته غورځوا ته بیا تماشا کوا ایاک نستعين ایاک امداد موسی د چانه غوښتو ورته لو فرعون لعینا او مردود ته خدای نه ورزه خدای نه ستا خدای څه کوي ول زما خدای مړ کول او ژوندي کول کوي ژوندي خودم کولش موسی علیہ السلام خیال کوي چې دا پس جاهل واوړېدم ورته لو فرعون ان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب زما خدای د دې مخ انور راخېږي کته خدای نو تی د دې مخ راوخېجوا اوس دا خدای فرعون په اختیار کې نو ول سوه وان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب دې مخ انور راوخېجوا نو الله وی فبهت الذی کفر فرعون کافر حیران پاتې چې جواب نو فوج ته حکم وکړ راوی نشي خو چې ول راوی نشي نو الله څه کوي دغه وخت ګوره خدای ورته ولاړ دی راونی شي الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين واوحینا الی موسی ما موسی علیہ السلام ته وحی وکړه په سکندونو کې ان الق عصاك چې د امسادي وغورځوا د فرعون مخه ته فاذا هي ثعبان مبين ناګهانا دا غمسانه یو لوی اژدها جوړه شوه علما لیکي چې دا اژدها خله دومره لویه وه چې لاندې شونډه د فرعون په محل کې پرته وه او پاس شونډه د فرعون پاس په محل باندې پرته وه دومره خوله ارته وه او فرعون ته خوله ونیوه داسې فرعون چې هغه اژدها خولې ته وکته نو د یرې پې دستونه ولګېده په تخت د پاسه دستونه جاری شو علما لیکي چې فرعون وی کور ته مې رسوئ 400 دسته په یو غنټه کې وکړه ایاکا و نستعين د خدای نه امداد غوښتنه د خدای امداد دیونی ده لرګي ورتا اټم بم کړو او فرعون په تباہ کړو چې فرعون ټیک شو والله کارو کوي په دې موسی پسې چغر کې موسی علیہ السلام وی یا الله وسوکم وی درو دلیل طرف ته منډه کا د مخ کې فرعون او فوج ورپسې چې ورپسې او چې دریاب ته ورسېد یا الله وسوکم الله ورته په دې امساد دا دریاب ووا چې په امساد دریاب والو 12 لارې ورته په دریاب کې جوړې چې 12 لارې جوړې شي موسی سره د مرګرو په ورګټ لارک جوړه دا او په منځ کې د اوبو دیوالونه دي خدای غاخ ولارې والا مرګري مې اوبو نه وړي نو په اوبو په دیوال کې ورته کړکۍ جوړې شوې
ویل مرګرون تم ګورئ او روانم وسی ایاکا نستعین. خو چې موسی پورې وته فرعون چې د دریاب غاړې ته ورسېد قوم ورته ویل چې ورځه ورپسې کنه ته هم خدای دی پویو چې غر کېږم خو غیرت ونیو ورګډي شو. خو چې دریاب دې منځ ته ورسېد الله دریاب ته حکم ونی کو چې وینیسا ویني. خو چې وینیو موسی علیہ السلام د دریاب په غاړه ورته ولاړ. قرآن وایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کئی اغا وقت چی دریاب میں در تسیرے کو سمے اکڑا دریاب میں در تا سیرے کو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تسیرے کو تاسو البحر فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تسیرے کو تاسو میں تک بچ کڑے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ تاسو میں تی اویستیو فرعون سرد عالم پا دریاب کے غرق کرو لیکن وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ حال دادے چی تاسو ورتکتا چې فرعون میں او سره د فوج استاسو په مخ کې راوړي. یا که نستعین چاته وایي چا چې دړنه خدای منلی دریابونه ورته سیری شي. الله په هغه وخت کې د سړي امداد کوي چې څه وخت کې د زړه نه د هغه نه د امداد تقاضا وشي. د زړه نه د امداد تقاضا باندې یو دوه مثالونه واورئ. یو سړی راغی بل سړی نه قرض وغوښتو چې ما ته یو 100 روپۍ قرض راک. هغه 100 روپۍ راواغستې او سړی ته قرض ورکړي. نو هغه اغستونکی ورته وایي چې هلکه همداسې دې پیسې راکړې څه ګواه څه وکیل څه ضمانت. نو ورکون کے ورتوئی چی کفا باللہ وکیلا دا اللہ نہ لوی وکیل بل څوک دے. دا 100 روپے میں دا اللہ پا وکالت درکی وی گواہ. نو ورتوئی کفا باللہ شہیدا دا اللہ نہ لوی گواہ بل څوک دے. 100 روپے میں درکڑے خدای میں وکیلم دے او خدای میں گواہم دے. روڑے بے کلا پہلا تاریخ باندھے ډېر سړی لاړو. اوس چې پہلا تاریخ راغو سړی اراده وکړه چې هغه قرضداري ته 100 روپۍ یوسم د سیند غاړې ته راوتی دی او سورلی نشته چې پکې راسور شي او دلته راشي. پخوا سورلی خو به یا د قچرو وي یا به د خرونو وي یا به د اوخانو. اړکې خیال وکړو چې سړی ته خو زه وعده خلاف کېږم. اوس هغه د قرض مالکم د سیند غاړې ته راوتی دی چې کم سړی چې ما ته خدای وکیل او ګواه کړی و د هغه نن نیټه ده ګورو چې راوړي یې که نه. اوس هغه د سیند په غاړه ولاړ دی د ده انتظار کوي او هغه د سیند په غاړه ولاړ دی د سورلی انتظار کوي. سورلی نه پیدا کی. آخر د ونې نه یو لرګی راغوس کو د هغې دا منځې سوری کو او پکې 100 روپۍ واچولې او پې د پاسه یې کپړه وتړله او یو چټي ولیکلو پکې واچولو چې خدای دا پیسې هغه چاته لېږمه چې کوم د راکولو په ټایم کې ته راته ګواه کړی وکیل کړی وي. ته ګورې چې سورلی نشته نو دا سیند به یې ور ورسوي.
د سین په غاړه سړی ولاړ دی انتظار کوي چې ګوري سین کې یو لرګی را روان دی اړه کې خیال وکړو چې قرضدار خورانغه راشه دا لرګی راونیسا کور کې به اور بل کی لرګی راونی وو کور ته ماقام راغې خزه ته وی چې قرضدار خو میرانغه خدا لرګی سین کې را روانو دا مې راونی وو خزه ورا کچرو بلی کو روټای به پخا کو چې لرګی له ته شهر आवाज ولا چې ماته یې چې ګوري 100 روپے ته پریوت چټه کې ورکو کاغذم ته پریوتو پاغي کې لیکلیو چې یا الله داغه چا تورسه چې درا کول پټین کې تو وکیل کړي او تو گواه کړي تاسو خیال راغی دړنه چې څوک د خدای نه امداد وغواړي او خدای گواه او وکیل کی نو بیا دریابونم داغه تابع وي او د مالک مال خپل حقدار ته دریابونه رسي